अभी सब्सक्राइब कीजिए बंगेश ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में बने बेल आइकन को लाजमी दबाइए पश्तो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगेश ऑनलाइन एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर व आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पश्तो कहानी अली बाबा और 40 चोर पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं लेक्चर की जानिब। लेक्चर के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। घराना, कोरिने, कोरिने। कोर घर को कहा जाता है, घराना कोरिने। चोर गल, गल एक चोर को कहा जाता है। ज्यादा हो तो फिर गला कहेंगे। चेहरा, मख, मख। सोना और जवाहरात, ज़रो जवाहिर, ज़रो जवाहिर। कद आवर, लवड़ दंग, लवड़ दंग। सबसे पहले हम इस पश्तो पैराग्राफ को रवानी में पढ़ेंगे। अली बाबा और चालवेख्त गल, अली बाबा और चालवेख्त गल। चालवेख्त 40 को कहा जाता है। गल चोर जमा है। दनन्ना डेरा मुदामख के द बगदाद पखार के यो मालदार सौदागर उसिदो। द हाग द्वा जामन वो, द यो नुम कासिम वो औ द बल अली बाबा। द प्लार मर्ग ना पस दे द्वाड़ो खपल माल औ जायदाद बेल कुड़ल। द खुशकिस्मती ना द कासिम वादा द यो सौदागर लुर सरावशो औ हागता पो विरासत के दुमरा माल और दौलत तरलासा शो चे जान ला ये खपल कारोबार शुरू करो और ख दौलत ये ओगटलो। देखवा द अली बाबा वादा द यो गरीब कोरिने के ओशो। वादा कवलु सरा ये द कोर हालात नोर हम खराब शो। खो अली बाबा हिम्मत उन बैलो और खपल गुजारे द पारा बे ये मेहनत मजदूरी कवला। ये वावरज अली बाबा द लारगो पतलाश के जंगल ता लाड़ो और जान सर ये खपले द्वा द्रे कचरे बोतले। अली बाबा लरगी प्रेकवल छे पदे के ये 100 कसान प असुनो स्वार ओलिदल। अली बाबा ओ यरिदो छे दा खो जोड़ गलदी औ हसे नाचे दा कचरे रना बो नजी। अली बाबा जर जर खपले कचरे ओनिवे औ यो अड़खता ये पटेकड़े औ पखपला ये प यो वना के जान गलेकड़ो। द असुनो स्वार द हागे वने सरा ख्वा के उद्रिदल पकुमा के चे अली बाबा पट नास्त हो। द हागोई मकुना पट वो औ प असुनो बांधे वर्सरा डेर जरो जवाहिरो अंबारुना वो। अली बाबा पोह शो छे दा टोल गलदी औ दा हर सये पगला रावड़ी दी। पदे के यो लवड़ दंग
او باروبه سړی د اس نه راکوز شو او د یوې غونډۍ د اړخ ته روان شو، چېرته چې د یو غار ور ښکارېدو. د غلو سردار د ور مخ ته ودرېدو او یو آواز یې وکړو چې سم سم لرې شه، سم سم لرې شه. دغه الفاظ یې 2 ځله وویل او بیا ورته د غار ور لرې شو او ټول غله ساره د سامانونو غار ته دننه شول. اب انہیں پیراگرافس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. د نن نه ډیره موده مخکې، آج سے بہت عرصہ پہلے، مودا عرصہ کو کہا جاتا ہے. د بغداد پخار کے بغداد کے شہر میں، خار شہر، یو مالدار سوداگر اوسیدو، ایک مالدار تاجر رہتا تھا. سوداگر تاجر. د هغه 2 زامن وو، اس کے 2 بیٹے تھے. زوئے ایک بیٹا، زامن جمع ہے یعنی بیٹے. د یو نوم قاسم وو، ایک کا نام قاسم تھا، او د بل علی بابا اور دوسرے کا علی بابا. د پلار مرگ نہ پس، والد کی وفات کے بعد. مرگ موت یا وفات کو کہا جاتا ہے. دې دواړو ان دونوں نے خپل مال او جائیداد بیل کړل. اپنا مال او جائیداد تقسیم کر لیا. بیل کړل تقسیم کر لیا یا الگ کر لیا. د خوشقسمتی نه خوشقسمتی سے، د قاسم واده، قاسم کی شادی، واده شادی. د یو سوداگر لور سره وشو، ایک تاجر کی بیٹی سے ہوئی. او هغه ته په وراثت کې اور اسے وراثت میں دومره مال او دولت ترلاسه شو، اتنا مال و دولت حاصل ہوا چې ځان له یې خپل کاروبار شروع کړو، جس سے اس نے اپنے لیے کاروبار شروع کر لیا او ښه دولت ہی وګټلو اور اچھی خاصی دولت کما لی. ګټل کمانا، وګټلو کما لی. دیخوا د علی بابا واده د یو غریب کورنۍ کې وشو. ادھر علی بابا کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی. واده کولو سره یې شادی کرنے سے اس کے د کور حالات نور هم خراب شو. گھر کے حالات اور بھی ابتر ہو گئے. خو علی بابا ہمت اونا بائلو، لیکن علی بابا نے ہمت نہ ہاری. بائلل ہارنا، او نہ بائلو نہ ہاری یا نہیں ہاری. او خپل گزارے د پاره بھئی اور اپنی گزر بسر کرنے کے لیے محنت مزدوری کولا، محنت مزدوری کرتا تھا. یوه ورځ ایک دن علی بابا د لارګو په تلاش کې ځنګل ته لاړو. علی بابا لکڑیوں کی تلاش میں جنگل چلا گیا. جنگل جنگل او ځان سره یې اور اپنے ساتھ خپلې 2-3 کچرے بوتلے، 2-3 خچر لے گیا. علی بابا لارگی پرے کول، علی بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. لارگی لکڑیاں، پرے کول کاٹ رہا تھا. چې پدې کې کہ اس دوران 100 کسان په آسونو سواره ولیدل. کچھ آدمیوں کو گھوڑوں پر سوار دیکھا. آس ایک گھوڑا، آسونا گھوڑے یعنی جمع کے لیے بولا جاتا ہے. آسونو سواره گھوڑ سوار ولیدل دیکھا. علی بابا ویریدو، علی بابا خوفزدہ ہو گیا چې دا خو جوړ غله دي کہ یہ تو چور ہیں، او ہسے نہ چې دا کچرے رنا بونزي، کہیں یہ خچر ہی نہ لے جائیں. علی بابا زر زر خپلې کچرې ونیوې
علی بابا نے جلدی جلدی اپنے خچر پکڑ لیے او یو اړخ ته یې پټې کړې اور ایک طرف چھپا لیے او پخپله یې په یو ونه کې ځان غلی کړو اور خود ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا. د اسونو سواره د هغې ونې سره خوا کې ودرېدل. ګوډ سوار اس درخت کے ساتھ ہی کڑے ہو گئے په کومه کې چې علی بابا پټ ناست و جس کے پیچھے علی بابا چھپا ہوا تھا. پٹ چھپا ہوا. د هغوی مخونه پټ وو ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے. مخونه یعنی چہرے جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے. او په اسونو باندې ورسره اور گھوڑوں پر ان کے پاس ډیر زر و جواہر و انبارونه وو. بہت سارا سونا اور جواہرات لدے ہوئے تھے. علی بابا پوه شو. علی بابا سمجھ گیا. پوهیدل سمجھنا. پوه شو سمجھ گیا چې دا ټول غله دي کہ یہ سارے چور ہیں او دا ہر صحیح اور یہ ہر چیز په غلا راوړي دي چوری کر کے لائے ہیں. پدے کے یو لوړ دنگ او باروبه سړی اسی اسنا ایک قدآور اور باروب آدمی د اسنا راکوز شو گھوڑے سے اترا او د یوې غونډۍ اړخ ته روان شو اور ایک پہاڑ کی طرف یا ایک پہاڑی کی طرف چل دیا. غونډۍ پہاڑی کو کہا جاتا ہے. چرته چې د یو غار ور ښکارېدو جہاں ایک غار کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا. ور دروازہ. ښکارېدل دکھائی دینا. ښکارېدو دکھائی دے رہا تھا. د غلو سردار چوروں کا سردار د ور مخ ته ودرېدو دروازے کے سامنے کھڑا ہوا او یو آواز یې وکړو چې اور ایک آواز دی کہ سم سم لرې شه. سم سم کل جا یا کل جا سم سم. دغه الفاظ یې دوه ځله وویل. یہ الفاظ اس نے 2 دفعہ کہے. دوه ځله 2 دفعہ. او بیا ورته د غار ور لرې شو اور پھر غار کا دروازہ کھل گیا او ټول غله اور سارے چور سارا د سامانونو سامان سمیت غار ته دننه شول. غار کے اندر چلے گئے. دغه الفاظ یې 2 ځله وویل او بیا ورته د غار ور لرې شو او ټول غله سارا د سامانونو غار ته دننه شول.